بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 47 نمبر درس دی. مشق مونږ شروع کړی دی. په هغه مشق کې مونږ 5 نمبر سوال کیو او موږ ته سوال راکړی چې دا 5 صیغې راکړي چې د دې څلور وانه ګردانونه ولیکئ. نو د یجتنبو مونږ څلور ګردانونه لیکلي، د یکتبو هم لیکلي، د یعلمو هم لیکلي. اوس د یسمعو ګردانونه دي څلور وانه. څلور وانه کم ګردانونه دي؟ باس اثبات فعل مضارع معروف، باس نفي فعل مضارع معروف، باس اثبات فعل مضارع مجهول، باس نفي فعل مضارع مجهول. نو یسمع معنی ده هغه یو سړی اوري یا به ووري. یسمعانی هغه دوانه سړي اوري یا به ووري. یسمعون هغه ټول سړي اوري یا به ووري. نو د دې سړو په ځای باندې بهتر لفظ دا دی چې موږ مذکر لفظ استعمال کو، ځکه دا مذکر لفظ لګونته کې د ادب لفظ دی او دا سړي عموم لکه دا ما په خپل باندې آسان کړي دي. لکه ما مطلب دا یسمع معنی ده هغه یو سړی اوري یا به ووري. یسمعانی هغه دوانه سړي اوري، اوس په حال موجوده وخت کې اوري یا به راتلونکي وخت کې به ووري. یسمعون معنی ده هغه ټول سړي اوس اوري یا به راتلونکي وخت کې ووري. تسمعو هغه یوه ښځه اوري یا به ووري. تسمعانی هغه دوانه ښځې اوس اوري یا به راتلونکي وخت کې ووري. یسمعنا هغه ټولې ښځې اوس اوري، لګیا دي اوري، خبرې اوري او یا به راتلونکي وخت کې ووري. تسمعو ته یو سړی، نو چې کله سړی وي هغه ته خلک وایي تسمعو ته اوري یا به ووري. تسمعانی تاسو دوانه اورئ یا به وورئ. تسمعونه تاسو ټول اورئ یا به وورئ. تسمعینه چې دی دا مخې ته چې مؤنث ناست دی نو خلک وایي ته یوه ښځه اوري یا به ووري. خو هغه ته څوک داسې نه وایي چې ته یوه ښځه. چې کله مخې ته سړی ناست وي نو بیا وایي تسمعو ته اوري، او چې ښځه مخې ته ناست وي هغې وایي تسمعینه ته اوري. نو ګورئ د مذکر د سړیو دپاره چې کوم مونږ وایو چې ته اوري نو هغې کې صرف تسمعو دی، تسمعو. او چې کله ښځې ته څوک وایي چې ته اوري نو هغې کې اینا اواز راځي. تسمعینه ته اوري یا به ووري. تسمعانی تاسو دواړه ښځې اورئ یا به وورئ. تسمعنا تاسو ټولې اورئ یا به وورئ. اسمعو زه اورم یا به وورم. نو دا اسمعو ښځې هم ځان لپاره استعمالولی شي او سړي هم ځان لپاره همدقه به ښځې هم استعمالوي، دا اسمعو به ښځه هم استعمالوي او اسمعو به سړی هم استعمالوي. دا لفظ دا صیغه. نسمعو مونږ دوه یا ټول سړي اورو یا به وورو، او همدقه نسمعو صیغه به مؤنث هم ځان لپاره استعمالوي. نسمعو مونږ دوه یا ټولې ښځې اورو یا به وورو. نو دا موږ سره باس اثبات فعل مضارع معروف و. اوس وایو باس نفي فعل مضارع معروف. اوس پکې کار نه کیږي، مخکې م اورېده اوس پې نه اورو. لا یسمعو هغه یو سړی نه اوري یا به وانه اوري. لا یسمعانی هغه دوانه سړي نه اوري یا به وانه اوري. لا یسمعونه هغه ټول سړي نه اوري یا به وانه اوري. لا تسمعو هغه یو ښځه نه اوري یا به وانه اوري. لا تسمعانی هغه دوانه ښځې نه اوري یا به وانه اوري. لا یسمعنا هغه ټولې ښځې نه اوري یا به وانه اوري. لا تسمعو ته نوري یا به وانه اورئ. لا تسمعانی تاسو دواړه نه اورئ یا به وانه اورئ. لا تسمعونه تاسو ټول نه اورئ یا به وانه اورئ. لا تسمعینه اوس ښځې ته اشاره کوي. لا تسمعینه ته نه اورئ یا به وانه اورئ. لا تسمعانی تاسو دواړه نه اورئ یا به وانه اورئ. لا تسمعنا تاسو ټولې نه اورئ یا به وانه اورئ. لا اسمعو زه نه اورم یا به وانه اورم. مذکر او مؤنث دواړو دپاره لا اسمعو دی. لا نسمعو مونږ دوه یا ټول نه اورو یا به وانه اورو. مذکر او مؤنث سړو او ښځو دواړو دپاره دا صیغه ده. اوس ګورئ دلته کې به چې چا اورېدل نو هغه معلوم و. اوس په دې درېیمه نمبر کې چې دی باس اثبات فعل مضارع مجهول کې په دې کې اورېدو والا معلوم نه دی. یو څه اوري یو څه څیز اورېدلی کېږي خو چې څوک یې اوري هغه معلوم نه دی. یسمعو هغه یو اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شي. یسمعانی هغه دواړه اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شي. یسمعونه هغه ټول اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شي. تسمعو هغه یو مؤنث اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شي. تسمعانی هغه دواړه اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شي. یسمعنا هغه ټولې اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شي. تسمعو ته اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شي. تسمعانی تاسو دواړه اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شئ. تسمعونه تاسو ټول اورېدلی کېږئ یا به واورېدلی شئ. تسمعینه ته یوه ښځه اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شي. تسمعانی تاسو دواړه اورېدلی کېږئ یا به واورېدلی شئ. تسمعنا تاسو ټولې اورېدلی کېږئ یا به واورېدلی شئ. اسمعو زه اورېدلی کېږم یا به واورېدلی شم.
نسمع مونږ دواړه یا ټول اورېدلی کېږو یا به واورېدلی شو مذکر مؤنث دواړو دپاره ده اوس باس نفي فعل مضارع مجهول دې کې به اورېدلی کېدل او په دې لا یسمعو کې به نه اورېدلی کېږي لا یسمع هغه یو مذکر نه اورېدلی کېږي یا هغه یو سړی نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا یسمعان هغه دواړه سړي نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا یسمعون هغه ټول سړي نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا تسمعو هغه یو ښځه اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شي لا تسمعان هغه دواړه اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شي لا یسمعن هغه ټول اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شي لا تسمعو ته اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شي لا تسمعو ته نه اورېدلی کېږي دا بیا یو نظر وګورئ لا یسمعو هغه یو مذکر نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا یسمعانې هغه دواړه نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا یسمعون هغه ټول نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا تسمعو هغه یو مؤنث نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا یسمعانې هغه دواړه نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا یسمعن هغه ټول نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا تسمعو ته اورېدلی کېږي یا به واورېدلی شي ته نه اورېدلی کېږي لا تسمعو ته نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا تسمعانې تاسو دواړه نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا تسمعون تاسو ټول نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا تسمعین ته یو مؤنثه ته یوه ښځه نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا تسمعانې تاسو دواړه نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا تسمعن تاسو ټولې نه اورېدلی کېږي یا به وانه اورېدلی شي لا اسمعو زه نه اورېدلی کېږم یا به وانه اورېدلی شم لا نسمعو موږ دوه یا ټول نه اورېدلی کېږو یا به وانه اورېدلی شو نو چې دا لا کمو صیغو سره د دې مطلب دا چې کار نه دی شوی او چې کوم سره لا نه وي هغې کې مطلب دا دی کار شوی دی نو ګورئ دا د یسمعو څلور واړه ګردانونه موږ ښه په ترتیب باندې ولیکل او سره د معنو مې درته واورول نو ګورئ بیا به د دې ګردان موږ څنګه کوو یسمعو یسمعان یسمعون تسمعو تسمعان یسمعن تسمعو تسمعان تسمعون تسمعین تسمعان تسمعن اسمعو نسمعو دا باس اثبات فعل مضارع معروف و اوس به وایو باس نفي فعل مضارع معروف لا يسمع لا يسمعان لا يسمعون لا تسمع لا تسمعان لا يسمعن لا تسمع لا تسمعان لا تسمعون لا تسمعين لا تسمعان لا تسمعن لا اسمع لا نسمع په دې ترتیب به دا یادوم ان شاء الله باس اثبات فعل مضارع مجهول به وسوایو يسمع يسمعان يسمعون تسمع تسمعان يسمعن تسمع تسمعان تسمعون تسمعين تسمعان تسمعن اسمع نسمع اوس به وایو باس نفي فعل مضارع مجهول لا يسمع لا يسمعان لا يسمعون لا تسمع لا تسمعان لا يسمعن لا تسمع لا تسمعان لا تسمعون لا تسمعين لا تسمعان لا تسمعن لا اسمع لا نسمع نو په دې ترتیب باندې به دا څلور واړه ګردانونه د هرې صیغې یادول دا ډېر لازمي دي نو چې دا ګردانونه انسان یاد کړي نو بیا انشاءالله په دې ترتیب باندې هره یو صیغه حل کولی شي او هر یو لفظ پیژني مذکر هم پیژني مؤنث هم پیژني متکلم هم پیژني واحد متکلم تسنیه و جمع متکلم پیژني مذکر غایب مذکر حاضر مؤنث غایب مؤنث حاضر دا ټولې صیغې بیا انسان پیژني خو چې دا په دې ترتیب باندې صحیح طریقې سره یاد کړی شي نو کوشش وکړو انشاءالله چې دا ګردانونه ښه پوره یادو نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام